د ابراهیم علیه السلام عادت مبارک دو چې چرته به هغه په دسترخوان باندې یوازې روټۍ نه خوړله، ضرور به په دسترخوان باندې د ځان سره یو تن کېنه او بیا به په شریکه روټۍ خوړله. او دا خبره یاد وساتئ چې په کومه روټۍ کې ستا سره میلمه شریک شي، میلمه د هغې روټۍ الله تبارک وتعالی د انسان سره حساب نه کوي چې حرام نه وي. اگر چې تا پکې هر څومره تکلفات کړي وي، هر څومره خوراکونه دي تیار کړي وي، خو چې میلمه در سره پکې ناستو، الله تبارک وتعالی د هغې پوښتنه نه کوي د انسان نه، د هغې حساب کتاب ورسره نه کوي. نو د ابراهیم علیه السلام عادت مبارک دا چې یوازې به چرته روټۍ نه خوړله. نو یو ځل وږی شو، روټۍ راواغسته، سکونه بهر ته ووتو چې ځان له یو ملګری وګوري. یو کس اجنبي کس هغه ته وی راشه ما سره روټۍ وخوره. هغه هم وږی شوی راغی او د ابراهیم علیه السلام سره په دسترخوان باندې کېناست. چې کله کېناستو ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل میلمه بسم الله کا او روټۍ شروع کا. هغه ورته وویل وی زه خو الله نه منم، زه خو الله منم نه، څنګه دغه نوم واخلم، څنګه دغه په نوم سره خوراک شروع کړم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل میلمه چې کله ته الله تبارک وتعالی نه منې، زما او ستا په مابین کې بیا هیڅ رشته پاتې نه ده. دا روټۍ خو زه تا ته در کوم د الله په نامه باندې، او ته وایي زه الله نه منم، نو څنګه زه په تا باندې روټۍ وخورم بیا؟ نو هغه میلمه ورته وایي دا خبره هم یاد وساته، زه ښه وږی ما، خو د دې څو نونو دپاره زه خپل بوت نشم خفه کولی. روټۍ پرېښودی شم خو خپل بوت نشم خفه کولی، ځکه زه د هغه بندګي کوم. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل ښه، تا کې دومره غیرت دی، ته دومره غیرتي چې خپل بوت نشي خفه کولی، نو ما له هم پکار دی چې زه خپل رب خفه نه کم. کو د هغه نوم دې واغست خو ما سره به روټۍ وخوري، او کو د هغه نوم نه اخلي نو زما سره ته روټۍ نشي خوړی. میلمه پاسې د دسترخوان نه وی ټیک ده زه نه خورم. ابراهیم علیه السلام یې په مخه دی ښه. میلمه روان شو، چې روان شو په دې کې جبریل امین راغی او ابراهیم علیه السلام ته یې وحی راوړه، وی د الله خلیله دا میلمه دې وږی پاسه، ډوډۍ دې په ونه خوروله، دا ولې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی هغه د الله تبارک وتعالی نوم نه اخستو، ځکه مې پرې روټۍ ونه خوروله. جبریل علیه السلام ورته وفرمایل وی رب فرمایي چې دی روزانه زما نوم نه اخلي، کله چې هم دی روټۍ خوري زما نوم نه اخلي، خو د باندې بیا هم زه روټۍ خورم، وږی مې چېرته نه دی پرېښی. نن تاله راغی نو تا د خپل دسترخوان نه وږی پاسو، تا وږی پاسو، زه خو هر چاله ډوډۍ ورکوم. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې زما رب زما نه په دې باندې خفه شو. پاسېدو بهر ته ووتو، اواز یې وکړو، هغه سړی روان وی دې خوا راشه. راغی وی راځه چې روټۍ وخورو، هغه روټۍ راته یخېږي، سړه به شي را چې ویې خورو. وی ښه ټیک ده، خو شرط مې دا دی ګورې چې د رب د الله نوم پې نه اخلم، ستا د الله نوم پې نه اخلم. ګورې دا یاد وساته. ابراهیم علیه السلام یې ما اخله راځه روټۍ وخوره. راغی چې په دسترخوان باندې کېناستو، میلمه ابراهیم علیه السلام ته وی وختي خو ډېر غوسه وي، ما چې د الله نوم نه اخست د ډوډۍ نه دې پاسولم، وږی دې پاسولم، اوس خو دې حالت اچانک څنګه بدل شو، اوس خو دې هغه شان نه. ابراهیم علیه السلام ورته وفرمایل وی د کوم الله نوم چې ما تا ته یادو چې د هغه نوم به اخلي، هغې نه به روټۍ خوري، هغه ما ته حکم وکړو چې په ده باندې زه روزانه روټۍ خورم او بیا هم زما نوم نه اخلي، او نن تا وږی پاسو. د هغې الله د وجې نه بیا مې دې دسترخوان له راوستې، د هغه په حکم مې دې روټۍ ته راوستې. کافرو ته وی ښه چې ستا الله دومره مهربانه ذات دی، نو ما هم د هغه غلام جوړ کړه، زم د هغه غلامي قبلومه، ما هم د هغه په غلامۍ کې ورکه او مسلمان شو. غرض مې دا کو چې ډېر وروڼه زموږ دا خبره کوي چې یاره پلانکي ته وګوره، نه مونځ کوي، نه اودس کوي، نیک عمل هم نه دی، الله ورته څومره مال ورکړی، زه هر څه کوم مال الله تبارک وتعالی نه راکوي. د الله په دربار کې د قبولیت دپاره ګورې مال شرط نه دی، چې د چا سره مال وي دا د قبولیت نښه نه ده چې دا سړی د الله په دربار کې مقبول دی، ځکه وله الله مال ورکړی. الله روزي عام ورکوي، ګناهګار ته هم ورکوي، خوښ ته هم ورکوي، ناخوښ ته هم ورکوي. فرعون څومره ظالم بادشاه تیر شوی دی. علماء لیکلي دي هغه فرعون چې هغه د خدای دعوه کړې وي انا ربکم الاعلی، علماء لیکلي وي چېرته د هغه په سر باندې درد په زندګۍ کې نه راغلی، حالانکه څومره لوی کافر وي انا ربکم الاعلی، لوی رب خو زه ما خلکو ته زما بندګي کوئ.
د هغه په سر باندې چرته درد نه راغلی، درد په زندګۍ کې. د الله په دربار کې مال دا د قبولیت نښه نه ده، د قبولیت نښه مال نه دی. الله تبارک وتعالی قرآن کې فرمایي چې ما به د دې کافي فوړی او چتونه د سرو د سپینو جوړ کړي وو، خو دا ځکه نه کومه چې ستاسو زړونه به خفه شي ای مسلمانانو. بیا به تاسو وایئ چې ګوره الله هغوی له هر څه ورکړي، موږ له خواړو سره کړي نه دي. بیا به تاسو په دې زړونو کې ډېر زیات خفه یئ، ځکه د هغوی خوا څه شی نشته دی، د هغوی بدلم دغه ده چې زه ورته په دې دنیا کې ورکړم. نو د الله مال خوښ او ناخوښ دواړو ته ورکړي. ډېر خلک موږ ته ټلیفونو کې او دا مسله کوي چې مولوي صاحب مونځ کومه، ذکر کومه، نفلونه کومه، تهجد کومه، بیا را باندې هم دروازې د روزۍ باندې دي څه چل دی، او ولې زه الله ته ناخوښه یم کو څه چل دی. نه ورور جانا، په دې حالت کې هم الله تبارک وتعالی ته متوجه اوسه او د الله ناشکري مه کوه. دا یاد وساته چې د الله په دربار کې هغه انسان مقبول دی چې هغه ته ایمان ورکي، هغه ته علم ورکي، هغه ته فوه ورکي. الله ته چې خوښ انسان وي هغه ته په علم کې فوه ورکي، هغه ته دین اسلام کې فوه ورکي. او مال خو الله خوښه ناخوښ دواړو ته ورکوي. خبره مه کوه چې پلان کې چې د دومره ګناهګار دی، دومره ګناهګار دی، الله ورته بیا دا مال ورکړي، دومره مال ورکړي، دومره مال ورکړي، زه نفل کوم، زه ذکر کوم، زه تهجد کوم، ما ته الله مال نه راکوي. دا مال د مقبولیت نښه نه ده. بیا وایي یار کېدای شي ما نه الله خفوي. نه الله په دې ستانه نه دی خفه چې تا ته مال نه درکوي. الله درته چې دینداري درکړې ده، پوه شه چې ته د الله په دربار کې مقبول یې، اگر چې مال نه دی درکړی. او که مال یې درکړی دی خو چې دینداري در پکې نشته، نو پوه شه چې د الله په دربار کې قبول شوی نه، د الله ته متوجه شه. الله دې د عمل کولو توفیق راکړي.